شویه راهي ناست دي موږ په دې باندې خبره کوو چې د ملک کوم صورتحال دی ډېر زیاته ګراني ده ستونزې دي خلکو د مسلې دي داسې قیمتونه وخت په وخت باندې سیوا کېږي او د غریبو خلکو ژوند ډېر زیات ګرانېږي نو موږ د شویه راهي نه په دې حواله تپوس کوو چې ستاسو خپل تجویز څه دی د دې لپاره کول څه دي چې مطلب اوس دا ګراني پرې لږ اسانه شي او د خلکو ژوند اسان شي دا تکلیفونه ختم شي نو شویه راهي نه تپوس کوو په دې حواله موږ ته هغه څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده په دې سخت حالات کې موږ له دا نه دي پکار چې موږ چېرې دا ګراني پي ټي آی راوسته ده یا د ګراني مسلم لیګ راوسته ده په دې وخت کې موږ ټول یو کېدل پکار دي زموږ غټه بدبختي دا ده چې موږ غونو مټ پارټۍ نه سپورټ کوو هېڅ هم سیاست او ملک سپورټ نه کوو د ملک دپاره نه یو لګوي صرف د خپل پارټۍ نه د وقار او د بلندۍ دپاره موږ لګوي ګوره دې لپاره اسان حل دا دی زموږ استاد محترم انورنګار صاحب هغه څه هر یو پوسټ کړی و د ګرانۍ متعلق زه هم چې هر یو باجوړی هر یو پښتون او هر یو پاکستاني په دې باندې عمل وکړي نو انشاءالله تعالی په دې ملک به دا ګراني ختمه شي ګوره یو ځل الله پاک موسی علیه السلام ته وویل زه ستا په دې قوم باندې دغه رامنګایي راولم مطلب قات په دې باندې زه راولم موسی علیه السلام خپل خلکو ته وویل خپل قوم ته وویل چې تاسو باندې یا میاشت بعد یا 15 ورځې بعد یا کال به تاسو باندې قات راځي نو خلکو داسې وکړه چې په خپل کورونو کې سوري وکړله پړوۍ ولګولې د دې بنیاد لپاره چې موږ د خپل ګاونډي سره مرسته وکړو موږ یو بل له غنم ورکړو غله ورکړو چې یو بل باندې اسانتیا راشي دغه رنګې استاد محترم چې کوم دی انورنګار صاحب هغه له تجاویز وړاندې کړي دي قوم ته که په دې باندې عمل وشي نو انشاءالله تعالی چې موږ ته به دا مسایل نه راځي د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې باجوړ کې ډېر زیات ډاکټرز دي د دې لپاره یو مشر وټاکلی شي یا الریډي دې مشران موجود دي چې هغه خپل ټولو ډاکټرانو ته دا ووایي چې په دې علاقه کې چې څومره هم بیماران راځي چې دیونه تاسو پیسونه یا نه اخلئ او یا تر خپل لیول پورې پیسونه واخلئ چې د خلکو ته تکلیف ډېر نه وي او بل هغه بغیر ضروري دوايانې چې کوم یو بیمار ته نه لګي یا هغه ټسټونه چې کوم یو بیمار ته تکلیف ورکوي هغه له پریشانۍ نه سیوا کوي دغه ټسټونه وي ختم کړی شي نمبر 1 تجویز دا ورکوي دویم تجویز دا ورکړی دی چې په باجوړ کې ډېر زیات ترانسپورټ ګاډي روان دي چا سره پینډر دي چا سره خپل ټوریان دي د هر سړي سره د خپل وس مطابق ګاډي ورسره دي او بل د ترانسپورټ لپاره موږ زیاتره پینډر استعمالو یا غواګي استعمالیږي که دغه په دې باندې غټ ګاډي استعمال کړي لکه پلینکوټ شو یا مطلب سوزکي شو چې د هغه خرچه کمه وي عوامو ته او د قوم ته تکلیف کمي د هغو خرچه کمې کېږي درېیمه خبره هغه دا کړې ده چې زموږ دا رواجونه دومره حد ته رسېدلي دي چې یو سړی دا نشي افورډ کولی چې هغه واده وکړي یا د واده خرچه برداشت کړي یو مالدار سړی خرچه وکړي نو غریب هم دغه په ذهن کې چې زه هم دغه عمره خرچه وکړم د هغه لپاره د کم شرایط دي نو دا هغه ژوند د تېرولو لپاره ډېر زیات مشکله دي نو ګوره که ته یو کس ته ووایې چې 10 تولې سونا به کړې زما لور له 8 تولې به ولکې 6 تولې به ولکې نو دا د هغه لپاره ډېر زیات مشکله دي چې دغه واک اختیار چې کوم دی موږ چاله ورکړو چې هلک کور والا له ورکړو چې څومره ستا د وس مطابق یې هغومره خرچه وکړه او هغومره سونا وکړه او په عقل یې ورباندې واده وکړه څلورمه خبره دا ده ګوره موږ د خپل ودونه دې حد ته رسولي دي چې په هغو کې غواګانې حلالېږي روشونه یو مختلف قسمه تقریبا 15-16 پورې یا 5-6 پورې ډش تیارېږي په واده کې دغه زموږ نه بې ځایه کېږي دغه استعمال ډېر زیات کم دی چې موږ خپل ودونه چې کوم دی دا د پخواني رواج مطابق چې هغه کې سپینه ښوروا دغه په بنیاد باندې موږ د خپل ودونه کوو ځکه دا یو قسمه صدقه ده چې دغه سپینه ښوروا به کې کېږي او خلک یې په خوشحالۍ باندې خوري نو په هغه باندې به خرچې کمې راځي بل موږ د خپل رواجونه لږ محدود کړو ګوره موږ په ودونو کې چینی روانې کړي غوړو ډبې هم روانې کړي دا هر څه موږ روان کړي خو دغه په ځای باندې موږ جوار وړو غنم وړو نو دا به زموږ دپاره ډېره زیاته فایدهناکې او برابر وي بله خبره دا ده ګوره اسلام د امن مذهب دی دا د ورورولۍ او د بایچارې مذهب دی اسلام هیڅ چا له تکلیف نه ورکوي په هیڅ چا باندې ظلم نه کوي وایي دا ټوټل انسانیت ختم شي خو یو انسان نه وضول تېری شي دغه رنګې چې علما کرام په هر جمعې په خطاب کې په هر ځای کې دا خبره وکړي چې کومه نفلي عمره ده خو دا عمره ونه کوي خیر دی خو د خپل ګاونډي خیر وساتئ د خپل یتیم خیر وساتئ د مسکین خیر وساتئ چې ستا په ګاونډ کې یو کس د ولږې مړ کېږي د هغه په کور کې رزق نه او ته عمرې له روان یې نو دا هم ناجیزه ده نو خپل د عمرو په ځای باندې خپل د ګاونډیانو باندې خیر وساتئ بله خبره دا ده ګوره جومات دا زموږ دپاره یو مذهبي ځای دی د دې جوړول په موږ باندې لازم دي دا به موږ جوړو خو په دې حالات کې چې کومه روپۍ موږ په جومات باندې لګوو
دغه موږ په یو غریب باندې ولګو، هغه له موږ ډوډۍ ورکړو، هغه له موږ رزق ورکړو. دا دنیا د انسانانو لپاره جوړه شوې ده. د هر څه په دنیا کې د کوم د انسانانو لپاره دي چې انسان د ولګ مړ کیږي، ماشوم د ولګ مړ کیږي، نو د هر څه د انسان لپاره دي. دغه جوماتونو جوړول موږ بند کړو او دغه روپۍ موږ راواخلو، فی الحال یې په غریبانانو باندې ولګوو، مسکینانو باندې ولګوو چې څوک د ولګ مړ نه شي او څوک نار نه اور اوده نه شي. ګوره ټول نه غټه خبره ده یو سړی نار نه اور اوده نه شي. بله خبره زموږ سره ده چې موږ د خپلو خلکو له چې کوم د دې ملک نه بار وځي، دوی له موږ هغه وسایلو په اسانه طریقه باندې دوی له موږ د ویزو سیستم وکړو چې دا په اسانه طریقه د ملک نه بار لاړ شي، هلته خپل ژوند تېر کړي او خپل بچو له رزق وګټي. یوه خبره پکې دغه ده. بله دا ده چې زموږ کوم د عمرو والا کسان دي یا دې نه علاوه د کوم ټریول ایجنسي دي چې دا هم خپل شرایط او خپل کنډیشن ډېر محدود کړي چې خلک په اسانه طریقه باندې لاړ شي. بل پکې سر محترم یوه خبره دا کړې وه چې څومره هم په باجوړ کې، دا به خبره د باجوړ دلته کوم، حالانکه دا خبره د ټول پاکستان ده او حواله به زه تاسو له د باجوړ درکوم. بله د کوم د سکول اسوسییشن دي، کوم ټیچر دي یا کوم صدر دی چې هغه داسې خبره وکړي خپل د استادانو ته یا پرایویټ سکول ته چې تاسو د ماشومانو فیسونه کم کړئ. د دغه نه علاوه د کوم ایکسټرا اخراجات په ماشومانو باندې راځي لکه یا د امپرومنټ روپو شولې یا مطلب ستا کپړې سایز نه دي، ستا بوټان ښه دي، فی الحال دا لږ محدود کړئ، دا جرمانې کمې کړئ، ځکه چې خلک رزق نشي پیدا کولی نو هغه به د جرمانو یا دومره غټ فیسونه به هغه څه ادا کړي. نو دغه هم مخنیوی کول پکار دي. بله خبره دا ده چې څومره هم تاجر برادري ده، دا مهنګایي د هر څه د تاجر برادري سره منسلک دي. زیاتره به هغې به یو شیز په 400 روپۍ باندې واخلي، خو دې نه دې ته پراته چېرې دا به کله 800 روپو ته رسي، دا به کله 1000 روپو ته رسي. صحیح ده؟ نو دغه نه لږ مخنیوی وکړئ. ګوره دا عذابونه ته راځي، د دغه د وجې عذابونه راځي. زما چې څومره هم تاجر برادر دي، څومره هم د تاجر برادري صدور دي، دې ټول ته زما دا درخواست دی چې دا خلک لږ فنکشنل کوي، دیو ته لږ دا ووایي چې ګوره مصنوعي مهنګایي مه راولئ. یو کار د بره نه ټیک ده، خو تاسو یو شي اخلي په 400 روپۍ باندې هغه هم د ځان سره سټارټ کړئ 800 روپو ته 1000 روپو ته 4000 روپو ته، نو دا به موږ ته ډېر زیات نقصان راورسوي. نو ګوره دا مهنګایي په موږ ټول باندې ده. یو سړی دا وایي چې یاره زه به په دې کې ګټه وکړم، نو ګټه هېڅوک هم نشي کولی، صرف موږ ته تکلیفونه دي، پریشانۍ نه دي. زه به یو مثال درکړم اسانه غونته کړي. په افریقا کې یو کس راغلی، یو هوټل ته ونوت، یو هوټل ته ونوت او هوټل والا په کاونټر باندې 1000 روپۍ ورکړي چې ته دا کمره چې کوم ته د 1000 روپۍ واخله. چې هغه بره کمره چې کولو ته لاړی، نو دې هوټل والا د 1000 روپۍ راواغېست او دا ډایرکټ ډوډو والا راوړي، بټۍ والا او بټۍ والا هغه ډایرکټ راواغېستل ډوډو والا له ورکړي. دلته دا خبر را روانه وه، واقع هغه 1000 روپۍ بېرته کاونټر ته رالي، هوټل ته راورسېدلې. نو هغه سړی د بره نه راکوز شو، هغه دا وویل چې یاره زما کمره خوښه نه شوله. صحیح ده؟ نو دلته کې د 4 کسانو قرضونه ختم کړي. هغه یو ځای دغه رنګې که ته ټماټر ګران کړي نو بل به ګوړه ګرانوي، ستا خو د ګوړه روزګار نه دی، بل به سکول فیسونه سیوا کوي. نو دا ټول هر څه موږ له کنټرولول پکار دي. او استاد محترم ډېر ښایسته تجویز ورکړی دی چې دا په دې ټول ملک امپلیمنټ شي، دا ټول ملک خلک په دې باندې عمل وکړي، نو انشاءالله تعالی موږ به د دې مهنګایي نه او د عذاب او درد نه موږ نجات حاصل کړو.